بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 186 دی او په نن درس کې به موږ الدرس السابع والاربعون یعنی 40 نمبر درس دی، درس نمبر 40 نمبر. او ان شاء الله نن به موږ په دې کې یو قاعده وایو، د الفاظ معنی به وایو او بیا به پکې د سبق څه حصہ وایو. نو ضروری قاعده پکې یو ده، وی په فعل مضارع کې د جمع مؤنث صيغه د جمع مؤنث غائب صيغه د واحد مذکر غائب صيغې نه جوړیږي. په فعل مضارع کې د جمع مؤنث غائب صيغه چې ده کنه هغه د واحد مذکر غائب صيغې نه جوړیږي. د واحد مذکر غائب صيغې اخیری حرف به ساکن کې او اخیره کې به ورسره نون مفتوح ولګي، یعنی نون باندې به زبر پې ولګي. نو بس دغه به د واحد مذکر غائب نه به د جمع مؤنث غائب صيغه جوړه شي. لکه یذهب معنی راغی یو سړی ځي، نو اوس پر یذهبو کې به دا اخیری با ده کنه دا به ساکن کې او ورسره به نون مفتوح ولګي، نون زبرنا به ورسره لګي. نو د یذهبو نه به یذهب نه نو یذهب نه بشي. نو د یذهب معنی راغی یو سړی ځي او د یذهب نه معنی راغی ټولې ښځې ځي، د یذهب نه معنی را هغه ټولې ښځې ځي. نو اوس وګورئ یذهبو دا د واحد مذکر غائب صيغه ده، هغه یو سړی ځي او د دې نه موږ اخیری را بام ساکن کو نون زبرنام ورسره صرف ولګو، نون زبرنا. نو دا د یذهب نه شو، یذهب نه د دې یذهب نه معنی را هغه ټولې ښځې ځي، دا د جمع مؤنث غائب صيغه شوه. اوس یجلس دی، یجلس معنی راغی یو سړی کینی، اوس د یجلس د اخیری سین به ساکن کی او نون زبرنا به ورسره ولګي. نو یجلس نه بشي، یجلس نه. دا ګورئ د یجلسونه مونږ یجلس نه کو، یجلس نه. یجلس معنی راغی یو سړی کینی او یجلس نه معنی راغی ټولې ښځې کینی. دغه شان یضرب معنی را هغه یو سړی وخل کوي، د دې یضربو دا اخیری با به ساکن کی او نون زبرنا به ورسره ولګي. نو یضرب نه نو یضرب معنی راغی یو سړی وخل کوي او یضرب نه معنی راغی ټولې ښځې وخل کوي. اوس دغه شانته دی ینصر نه دی، ینصرو دی، ینصرو معنی د هغه یو سړی مدد کوي. نو د دې کې دا اخیری را چې ده کنه دا را به ساکن کې، د دې را پیش په ختم کې دا به ساکن کې او نون زبرنا ورسره ولګوه. نو د ینصر نه معنی را هغه ټولې ښځې مدد کوي. ټیک شو جی. دغه شانتې ورسره یو اسانه غونته کې یو بله صیغه واخلو، یأخذو دی، یأخذو معنی را هغه یو سړی راخلي، یأخذو معنی را هغه یو سړی راخلي. اوس د یأخذو د اخیری ذال به ساکن کې او نون زبرنا ورسره ولګوه. یأخذنا معنی را هغه ټولې ښځې راخلي. نو دا خو موږ سره د واحد مذکر د فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغې اخیری حرف به ساکن کې او نون زبرنا به ورسره ولګي. نو د جمع مؤنث غائب صيغه به ترې جوړه شي. ٹھیک شوه، دا خو شوه. او د جمع مؤنث حاضر صيغه د واحد مذکر حاضر صيغې نه جوړیږي. ګورئ د جمع مذکر غائب صيغه چې ده کنه د جمع مؤنث غائب د واحد مذکر غائب صيغې نه جوړیږي او د جمع مؤنث حاضر صيغه د واحد مذکر حاضر صيغې نه جوړیږي. د حاضر صيغه د حاضر نه جوړیږي او د غائب صيغه د غائب نه جوړیږي. اوس ګورئ او د جمع مؤنث حاضر صيغه د واحد مذکر حاضر صيغې نه جوړیږي. د واحد مذکر حاضر صيغې اخیری حرف به ساکن کې او اخیره کې به ورسره نون مفتوح ولګي. لکه څنګه چې دغه جمع مؤنث غائب صيغې د جوړېدو طریقه وه، هم هغه شانتې د جمع مؤنث حاضر صيغې د جوړېدو طریقه ده. خو د جمع مؤنث غائب صيغې په شروع کې به دا یا راځي. ګورئ یا، نو یذهبنا، یجلسنا، یضربنا، ینصرنا، یأخذنا. نو دا یا چې پکې راځي نو دا د جمع مؤنث غائب صيغه ده. او چې اوس په شروع کې تا راځي کنه، تا، تذهبنا، تجلسنا، تضربنا، تنصرنا، تأخذنا، نو دا د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. نو د جمع مؤنث حاضر صيغه د واحد مذکر حاضر صيغې نه جوړیږي. او څنګه د واحد مذکر غائب صيغې اخیری حرف بم ساکن کو کنه، دغه شان به د واحد مذکر حاضر صيغې اخیری حرف ساکن کې. څنګه چې بم د واحد مذکر غائب صيغې اخیره کې اخیری حرف بم ساکن کو نون مفتوح په ورسره لګو، هم هغه شانته به د واحد مذکر حاضر صيغه اخیری حرف ساکن کې نون مفتوح په ورسره لګي. نو د جمع مؤنث حاضر صيغه به جوړ شي.
نو دا دی وایي د واحد مذکر حاضر صیغې اخري حرف به ساکن کې او اخره کې به ورسره نون مفتوح یعنی نون زبرنا ولګې لکه تذهبو دی که نه تذهبو معنا ده ته یو سړی ځي تذهبو معنا ده ته ځې او د ده دا اخري با چې ده که نه دا به ساکن کې او نون زبرنا ورسره ولګوه نو ګورئ تذهبنه ګر دا بام ساکن کړه او نون زبرنا ورسره ولګو تذهبنه ګوره دا دی نو تذهبو معنا ده ته یو سړی ځي او تذهبنه معنا ده تاسو ټولې ښځې ځئ تجلسو معنا ده ته یو سړی ځي د دې تجلسو د آخري سین ساکن کا او نون زبرنا ورسره ولګوه نو تجلسنه معنا ده تاسو ټولې ښځې کینئ تجلسو معنا ده ته یو سړی کینی او تجلسنه معنا ده تاسو ټولې ښځې کینئ او د جمع متکلم صیغه مشترک ده مشترک مطلب دا دی چې د مذکر دپاره هم دا د جمع متکلم صیغه استعمالیږي او د مؤنث دپاره هم استعمالیږي کومه چې د مذکر دپاره استعمالیږي هماغه د مؤنث دپاره هم استعمالیږي لکه نذهبو دی که نه د دې نذهبو که ښځې ځان دپاره استعمالوي هم به هم هغې وایي نذهبو مونږ ټولې ښځې ځو او که سړي ځي نو هغې به هم وایي نذهبو مونږ ټول سړي ځو عمده نذهبو به ښځې هم ځان لپاره استعمالوي او سړي به هم ځان لپاره استعمالوي دغه شان نجلسو دی نجلسو معنا ده موږ ټول سړي کینو او همدغه شانتې دی نه نجلسو معنا ده موږ ټولې ښځې کینو نو دا د دواړو لپاره استعمالیږي ټیک شوه ښه اوس د الفاظو معنی دي معانی الکلمات د الفاظو معنی یتکلمن معنا ده یتکلمن هغه ټولې ښځې خبرې کوي یتکلمنا دا هماغه د جمع د فعل مضارع جمع مذکر جمع مؤنث غایب صیغه ده فعل مضارع جمع مؤنث غایب صیغه ده یتکلمنا هغه ټولې ښځې خبرې کوي یتکلمنا هغه ټولې ښځې خبرې کوي یحترمنا دا هم د فعل مضارع جمع مؤنث غایب صیغه ده په شروع کې چې یا وي که نه نو دا د جمع مؤنث غایب صیغه وي او چې په شروع کې تا وي که نه نو بیا هغه د جمع دا اوس وګورئ دا تجلسنه او تذهبنه د دې په شروع کې وګورئ تا ده تا نو چې تا په شروع کې وي که نه او اخره کې نون مفتوح وي دې ته ګورئ تا په شروع کې وي او نون مفتوح په اخره کې وي اخره کې دا نون مفتوح وي نو پوه شه چې دا د جمع مؤنث حاضر صیغه ده د حاضر موجودو ښځو لپاره دا استعمالیږي او چې کله په شروع کې یا وي او اخره کې نون وي یا او نون نو دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده نو یتکلمنا هغه ټولې ښځې خبرې کوي یحترمنا هغه ټولې ښځې عزت کوي احترام کوي عزت کوي یحتجبنا احتجب احتجاب معنا ده پرده کول نو یحتجبنا معنا ده هغه ټولې ښځې پرده کوي دا د فعل مضارع جمع مؤنث غایب صیغه ده یضحکنا معنا ده هغه ټولې ښځې خاندي دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده یربینا ربا یربی معنا تربیت کول نو یربینا دا هم د جمع مؤنث غایب صیغه ده د فعل مضارع هغه ټولې ښځې تربیت کوي یعملن الصالحات دا صالحات معنا هیر شوی ما صرف یعملن لیکلو نو دا مې ورسره بیا په دې سور مالکرو لیکلو نو یعملن الصالحات یعملن هغه ټولې ښځې عمل کوي الصالحات نیک هغه ټولې ښځې نیک عمل کوي یعملن الصالحات هغه ټولې ښځې نیک کار کوي نیک عمل کوي ښه اوس دا عما نه دی عما دې عما کې لږې خبرې کوو دا عما په اصل کې دی عن او ما نو دا یاد وساتئ دا نون ساکن نه دی نون ساکن مونږ وایو نون ساکن ټیک شوه یا تنوین د نون ساکن یا د تنوین نه پس چې حروف یرملون عمدا ګورئ یا را میم لام واو نون یرملون عمدا یا ده را ده میم ده لام ده واو ده نون ده دا شپږ حروف دي یا را میم لام واو نون شپږ حروف دي د نون ساکن یا د تنوین نه پس چې د شپږو حروفو نه یو هم راشي که نه نو دا نون ساکن یا دا تنوین دا به په دې حروفو کې مدغم شي په دې کې به داخل شي یعنی دا نون ساکن به هم نه ویلی کېږي ټیک شوه نو یا به دا تنوین نه ویلی کېږي نو اوس دا عن چې دی که نه د عن نه په یرملون کې دا میم شته دی دا دی یا عن د نون ساکن نه پس دا میم راغی
میم نو دا نون ساکن به په دې میم کې مدغم کو په دې کې به پټ کو نو دا به بیا مونږ عن ما نه وایو دا به بیا مونږ وایو عما ټیک شوه نو دا خو پکې لږ غونته کې باسو نو عما معنا ده د څه څیز باره کې عما د عن معنا ده باره کې عن معنا ده باره کې او ما معنا ده څه د څه نو مونږ وایو داسې وایو عما معنا ده د څه څیز باره کې عما د څه څیز باره کې دغه شان نخدمو دا نخدمو د فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده نو دلته کې مونږ د مؤنث باس شروع کړی دی نو دلته کې به دا د جمع متکلم صیغې مونږ معنا د مؤنث واخلو د ښځو لپاره دا استعمال شوه نو نخدمو معنا ده مونږ ټولې ښځې خدمت کوو نخدمو مونږ ټولې ښځې خدمت کوو مونږ ټولې خدمت کوو نو ښځې ته مراد دی ټیک شوه عمده نخدمو د سړو دپاره هم استعمالیږي دا خو زموږ سره ضروري قاعده او د الفاظو معنی پوره شوې دا مو ویل اوس په التلمیذات فی المدرسة د سبق دا څه حصه مونږ دلته لیکلې ده التلمیذات فی المدرسة تلمیذة یوه شاګرده تلمیذتانې دوه شاګردانې او تلمیذات معنا ده ډېرې شاګردانې نو دا اوس مونږ د یوې هغه یعنی التلمیذتو والا مو وي بیا تلمیذتانې مو وي او نن سبق کې به مونږ تلمیذات وایو ډېرې طالب علمانې ډېرې شاګردانې التلمیذات فی المدرسة مدرسه کې طالبات دي مدرسه کې طالبات دي نو دا مونږ له جملې راکړي د هغې ترجمه هم لیکلي هؤلاء دا د جمع اسم اشاره ده اسم اشاره د جمع لپاره استعمالیږي نو که دا سړي وي او که ښځې وي خو چې د دوو نه زیات وي د هغې دپاره به مونږ که نږدې وي را سره نو هؤلاء اسم اشاره به ورله استعمالو هؤلاء طالبات طالبة یوه طالب علمه طالبتانې دوه طالب علمانې او طالبات معنا ډېرې طالب علمانې هؤلاء طالبات دا طالبات دي دا ډېرې طالب علمانې جینکۍ دي دا ډېرې طالب علمانې جینکۍ دي اوس هن هغه ټولې هن دقه طالبات یادوي هن هغه ټولې اخوات صالحات نیکانې خویندې دي هغه ټولې نیکانې خویندې دي یقمنه دا یقمنه وګورئ اوس دلته نه د فعل مضارع د جمع مؤنث غایب صیغې مشق شروع شو په دې درس کې به دا چې کوم ښکته درس دی په دې کې به ټول مونږ د جمع مؤنث غایب صیغې باس کوو دا ټول مشق به پکې کوو دا جمع مؤنث غایب صیغه به په دې سبق کې مونږ استعمالو د دې مشق په ډېر زیات کوو او دا تاسو ځان سره یاد وساتئ چې په شروع کې یا وي او اخره کې نون وي نون مفتوح وي نو پوه شئ چې دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده ٹھیک شوه یقمنه هغوی ټولې پاسي یقمنه هغوی ټولې پاسي یعنی دغه طالباتو طرف ته اشاره ده هغوی ټولې پاسي فی الصباح الباکر سحر وختي ټیک شوه یتوضأن د فعل مضارع جمع مؤنث غایب صیغه ده ما تاسو وی شروع کې یا د اخره کې نون دی ویتوضأن او هغوی ټولې اودس کوي ویصلین فی المنزل منزل نه مراد فی البیت دی اونبقه بیت او منزل دواړه دلته کې منزل د بیت دپاره استعمال کړی دی نور ځایونو کې به دې نه مخکې سبقونو کې به مونږ فی البیت وي دلته کې لیکلی فی المنزل ویصلیین وګورئ شروع کې یا د اخره کې نون دی ویصلیین او هغوی مونځ کوي فی المنزل کور کې ٹھیک شوه ویتوضأن ویصلیین فی المنزل هغوی اودس کوي او کور کې مونځ کوي ویتلون تلا یتلو معنا تلاوت کول ویتلون او هغوی تلاوت کوي القرآن الکریم د قرآن کریم نو دا یتلون هم د فعل مضارع جمع مؤنث غایب صیغه ده ثم یتناولن هغوی کوي یعنی ناشته وغیره الفطور ناشته ثم يتناولن الفطور ثم يتناولن الفطور يتناولن وګوره شروع کې یا د اخره کې نون مفتوح دی نو پوه شئ چې دا جمع مؤنث غایب صیغه ده ثم يتناولن الفطور بیا هغوی ناشته کوي هغوی ټولې ناشته کوي د یتناولن یتلون یتوضأن یصلین یقمن په دې کې هن ضمیر پټ دی هن ضمیر مونږ خو د ابتدایي طلبه او طالباتو ته مونږ وایو چې دې کې هن ضمیر پټ دی خو حالانکه دې کې دا نون مفتوح چې دی دا ضمیر دی دا د جمع مؤنث ضمیر دی نو او دا ورله فاعل مو وي ښه دې ته ضمیر مرفوع متصل بارز وایي او دا فاعل وي نو یقمنا یتوضأن یصلین یتلون ښه اوس دغه شانتې یتناولن الفطور هغوی ټولې ښځې ناشته کوي ویأخذن
وګورئ یاخذن دی شروع کې یا اخره کې نون مفتوح نو دا جمع مؤنث غایب صیغه ده د فعل مضارع ویأخذن او هغوی ټولې راخلي هغوی ټولې ښځې راخلي الکتبه کتابونه کتب دا د کتاب جمع ده د کتاب جمع کتب راځي ویأخذن الکتبه او هغوی ټولې ښځې هغې ټولې طالباتې او هغوی ټولې کتابونه راخلي ويسلمن او هغوی ټولې سلام کوي علی امهن خپلې مور ته و ابیهن او خپل پلار ته خپل مور او پلار ته سلام کوي ويذهبن او هغوی ټولې ځي جمع مؤنث غایب صیغه ده ويذهبن او هغوی ټولې ځي الی المدرسة مدرسې ته ٹھیک شوه ويرجعن او هغوی ټولې راواپس کیږي من المدرسة د مدرسې نه فی المساء ماښام یعنی ماښام وخت کې هغوی ټولې د مدرسې نه راواپس کیږي ویسلمن چې دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده هغوی ټولې سلام کوي علی امهن خپلې مور ته ویساعدن ساعد یساعد ما تاسو ته ویلو ساعد یساعد معنی ده د یو بل مدد کول نو یساعدن هغوی ټولې ښځې مدد کوي ها د هغې یعنی خپلې مور طرف ته اشاره ده ویساعدنها فی امور المنزل امور المنزل معنی د کور کارونو کې امور د امر جمع ده او منزل کور ته وایي نو د کور کارونو کې د هغې مدد کوي هغوی ټولې د کور کارونو کې د هغې مدد کوي یعنی د مور مدد کوي ویلعبن او هغوی ټولې لوبې کوي مع اختهن الصغیره مع اختهن خپلې خور الصغیره وړې سره نو دا به موږ داسې وایو ویلعبن مع اختهن الصغیره او هغوی ټولې خپلې وړې خور سره لوبې کوي ویلعبن معنی هغوی ټولې لوبې کوي مع اختهن الصغیره خپلې وړې خور سره ثم یقرأن همدقه د جمع مؤنث غایب صیغې دي دا ټولې استعمالیږي ثم یقرأن دروسهن بیا هغوی خپل سبق وایي هغوی ټولې خپل سبق وایي ویأکلن طعامهن او هغوی ټولې خپله روټۍ خوري وینمن معنی ده هغوی ټولې وده کېږي مبکرات زر یعنی جلتۍ سره وده کېږي یعنی ډېر ناوخته پورې ویښ نه وي زر وده کېږي وینمن مبکرات ینمن دا د فعل مضارع جمع مؤنث غایب صیغه ده نو د ښکته درس کې ټول د جمع مؤنث غایب صیغې استعمال شوې نو چې دقه شانتې دا مونږ په دې سبقونو کې زده کړو نو مونږ یې د خپل چاپېرچل کې استعمالولی شو دقه د جمع مؤنث غایب صیغې دې نه پس درس کې به انشاءالله مونږ د جمع مؤنث حاضر صیغې به استعمالو د واحد مؤنث غایب صیغه د واحد مؤنث حاضر صیغه او ورسره به د جمع متکلم صیغې استعمالو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام